که یو انسان په بل مؤمن باندې رحم نشي کولی نو دی د الله نه د خیر او د رحم سوال نه کوي او نه دی بیا دا ارزو کوي چې الله را باندې رحم ونه کړي بلکې امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای مؤمن هغه ته وایي چې د ده په زړه کې به د بل مؤمن دپاره درد دی چې په خپل بچو په ځان څنګه خفه کېږي داسې به په بل مؤمن باندې هم خفه کېږي بلکې یو جمله ورپسې وایم نبی علیه السلام فرمایي وی لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف هغه کې د سره خیر نشته بلکې هغه د سره مؤمن نه دی چې د ده په زړه کې د بل چا دپاره محبت نه او یا د ده دپاره د بل په زړه کې محبت جوړ نه شي ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې په بل باندې رحم وکړه اگر که تعالی الله اعلی مرتبه درکړې ده او بل درنه په مال کې کمزوري دی خو الله وایي زما بنده د عمر بن عبدالعزیز تاسو نوم اوریدلی دی چې په عمر ثانی باندې یادېږي او د هغه د بادشاهۍ او تاریخ زما پیج باندې کلیپ وګورئ ما د هغه ټول سیرت ویلی خو تاسو ته یو جلکي وه ډېر عظیم بادشاه دی یو پیره ورسره یو نوکر چېرته په سفرو میلمه راغلی او ډیوه بله شوه چې ډیوه بلېده نیمه شپه کې مړه شوه میلمه راغلی دا عمر بن عبدالعزیز راپاسېد زرې په ډیوه کې تارم تازه که تیل یې پکې واچولو بیا ډیوه دا میلمو ته حضرت ته بادشاهي زه به وکړمه چې هغه ته نه وایي زه بادشاه یم خو زه چې بادشاه وم ما دا ډیوه بلوله نو د ډیوې نه مخکې م زه عمر وم او چې ډیوه مې بله کړه بیا م عمر یم وایي حضرت دا نوکر دی ولې راپانسو ته خو بادشاه وایي قسم دی دا نوکر خو هم د الله بنده دی زما د پیغمبر جمله تا نه ده اورېدلې نبی علیه السلام فرمایي چې که ته د الله نه د رحم طلب کوې نو په بل مؤمن باندې دی خو زما نوکر خو د الله بنده خو دی نو زه مخکې م عمر م او بعد کې م عمر م نو ای نبی علیه السلام فرمایي که د الله نه د رحم طلب کې د بل مؤمن دپاره به ستا په زړه کې درد او الفت او مینه او محبت او که داسې نه ده محترمو ځان ته بیا مؤمن او مسلمان مه وایه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین الله ما چې سوي دی وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله اول په مال بیا په خدای دی د عمل کولو توفیق را نصیب کې امام الانبیاء جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم مبارک چې د زندګۍ کم طور او طریقه خودلې د خدای مونږ کې پیدا کې الله د نبی اسلام اقوال زموږ عملی زندګۍ کې خدای راولي د بازار والدي د امام الانبیاء حدیث تناسي خدای په زندګۍ عمرونو کې برکت واچي الله کاروبارونو کې خدای برکت واچي لږ وخت هم ستا دین ته استې د خدای دا زموږ دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب جوړ کړي د دې په برکت باندې خدای دین او دنیا خدای ښایسته کړي حاضر مجمع کې د چا زړه کې څه قسم شرعي حاجات خدای د خپل در نه پوره کړي که څوک بیمارانی خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي څوک قرضداري خدای د قرض نه اخلاص کړي الله څوک د چا خپل کورونه نه خپل کورونه ورته ورکړي د چا اولاد نه خدای اولاد ور نصیب کړي الله د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ور نصیب کړي الله د حرامو د غذا او د حرامو د لقمې نه وساتي د بل مؤمن دپاره زموږ په زړه کې درد مینه محبت او الفت خدای پیدا کړي او کله چې د دې بدن نه روح وځي په دغه وخت کې یو پاک او طیبه کلمه زموږ د دې ټولو په ژبه باندې جاري او ساري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله